بعضې مسایل داسې هم وي چې یاره ملګری د هغې تپوس نشي کولی، خو لیکن هغه مسله ډېره زیاته ضروري مسله وي. نو زما محترمو د دې ملګري دا چټ چې دی د وی په کم سیز باندې په مسلمان باندې غسل واجبېږي. زه به تاسو ته مختصر غوندې دونه خبره کومه چې 5 اسباب دي د غسل د وجوب دپاره، چې 5 څیزونه دي په هغې سره په مسلمان باندې غسل واجبېږي. او حدیث کې هم راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اکثر مسلمانان په دې غلط فهمۍ کې او په دې جهالت کې پراته دي. ګوره د مسلې تپوس نشي کولی، او د شرم د وجې نه، د حیا د وجې نه، لیکن هغه بله ورځ باندې یو ملګري تپوس وکړو او څومره عمرو تقریبا 45 سال سړی و او تپوس یې وکړو نو 45 سال بیا اودسه منځونه کړي بلا غسل نه، یعنی په جنابت کې ګرځېدلی دی. ټیک ده. بل ملګري تپوس وکړو چې په هغې باندې غسل نه واجب کېدو، هغه به هر ورځ لمبل غریب و، غسل به یې کول. نو لحاظه د بعضې مسایل ډېر ضروري دي په دې معاشره کې. او حدیث کې هم راځي ګوره چې څوک وشرمېدو په دې، موږ سره یو بابا دی صادقین بابا، هغه وایي څوک چې دلته کې وشرمېدو هلته به هم شرمېدلی، او څوک چې دلته ونه شرمېدو هلته به هم نه یې شرمېدلی. نو محترمو بعضې مسایل داسې دي چې د هغې پوښتنه ډېر ضروري وي، د هغې پوښتنه انتهایي ضروري وي، ډېر زیات ضروري وي. نو د دې ملګري دا تپوس وکړو چې غسل په مسلمان باندې په کومو څیزونو باندې غسل واجبېږي. نو 5 څیزونه دي چې هغې د لاسه په سړي باندې غسل واجبېږي. په هغې کې اولنی څیز چې کوم دی هغه انزال المني، د مني وتل د سړي نه، خو علی وجه الدفق، یعنی د انسان نه مني وتل په داسې حال کې چې سړی د مني ټوپ ووایي د انسان نه وځي. ټیک ده. ګورئ 3 څیزونه دي چې هغه یو مني ده، یو ودي ده، یو مزي ده. مزي هغې ته ویل کېږي چې یو سړی خپل کور والو سره ګپ شپ لګوي. ټیک ده. نو په دې دوران کې د انسان نه چې کوم نرمې اوبه لاړې شي نو دې ته مزي ویل کېږي. نو په دې باندې چې کوم دی مسلمان باندې غسل نه واجب کېږي. ټیک ده. دویم چې کوم دی ودي ده. ودي چې کله یو سړی د تشو او د سماتې نه وروستو، تش او د سماتې نه وروستو یا مخکې یا اسې یو سړی ناست وي څه کار کوي، د هغه نه چې کومې اوبه لاړې شي، نرمې قطرې لاړې شي، دې ته ودي ویلی کېږي. او په دې باندې هم په مسلمان باندې غسل نه وي. غسل صرف په دې صورت کې دی کوم 5 اسباب چې دي په هغې کې اولنی سبب دا دی چې سړي نه مني لاړه شي، مني وځي، ټیک شو، خو په ټوپ باندې وځي او لذت او خوند پکې حاصل شي. نو په دې صورت کې چې کوم دی په مسلمان باندې غسل واجب کېږي. او دویم څیز چې کوم دی هغه دی التقاء الختانین. التقاء الختانین ما تاسو ته اولې کې وي چې ګوره دین په مسایلو کې شرم نشته دی، شرم نشته دی. التقاء الختانین دې ته ویل کېږي چې خاوند او ښځه دواړه یو بل سره میلاو شي، ټیک شو، او انزال شوی وي، ډسچارج شوی وي او که نه وي شوي، خو لیکن چې کله دا یو دواړه شرمګاهونه د خاوند او د ښځې دواړه شرمګاهونه یو بل سره میلاو شو، ټیک شو، او دخول یې وشو، یو شرمګاه په بل شرمګاه کې داخل شو، ټیک ده. او نو په دې صورت کې هم که انزال ډسچارج شوی وي او که نه وي شوی، نو په دې صورت کې هم غسل واجب دی، په ښځې او خاوند دواړو باندې غسل واجب کېږي. ټیک شو. حدیث کې راځي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، هغوی د ابن ماجه او ترمذي شریف دواړو حدیث دی. ابن عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا التقى الختانین، کله چې د ښځې او خاوند دواړه شرمګاهونه یو بل سره میلاو شي په دې صورت کې دواړو باندې غسل واجبېږي. دغه شان ابو هریره رضی الله تعالی عنه هم روایت دی، هغه هم وایي چې کله خاوند او ښځه دواړه یو بل سره میلاو شي
او چاهه چې ډسچارج شوی وي او که نه وي شي او چاهه چې منی وتی وي او که نه وي وتی نو په دې صورت کې دواړو باندې غسل څه کیږي واجب کیږي. او دریم سیز چې کوم دی هغه احتلام دی. احتلام چې کله سړی بالغ شي او په خوب کې چې کوم دی هغه احتلام وشي د هغه نه منی لاړ شي نو په دې صورت کې هم غسل واجب کیږي. او اکثر داسې مو شي چې سړی شپې ودی او دې چې کوم دی د ده نه منی لاړ شي او دې سحر راپاسېده ته هیڅ هم یاد نه وي خو چې کله خپله کپړه وکته چې په هغې باندې منی پرته ده او د ده یقین راغلی چې دا منی ده نو په دې صورت کې به هم دې باندې غسل څه کېږي واجب کېږي. دغه رنګې حیض او د نفاس نه چې کوم زنانه کوم ماهواري بیماري چې ورته ویل کېږي د زنانو ماهواري بیماري چې کله ختم شي یا چې ماشوم پیدا شي هغې ته نفاس ویل کېږي. ټیک شو. نو په دې کې هم دا احتیاط پکار دی چې اکثر زنانو په شلمه 15مه په 25مه باندې دا بلیډینګ ودرېږي. ټیک شو. نو هغه څلوېښتۍ چې کوم د انتظار کوي چې زما خو څلوېښتي ده 40 ورځې پس به چې کوم دی زه غسل کوم نه چې کله بلیډ ودرېدو وینه ودرېده وینه بنده شوه په دې صورت کې چې کوم دی هم غسل واجب کیږي. او دغه شانتې د حیض وینه چې کله بنده شوه ماهواري چې کله بنده شوه ټیک شو په ده باندې د یو مانځه عمره ټیم په ده باندې تیر شه په دې زنانه باندې نو په ده باندې هم غسل واجب کیږي. نو د دې مسلو انتهایی خیال ساتل پکاري د خپل علماو نه تپوسونه پکاري ځکه چې یو ملګری هغه چې کوم دی د ودۍ په شکل کې چې تش میچاز نه وروسته به یې قطرې تلي هغه به اودس وکړو په جومات کې او بیا به مونځ نه کوو تښتېدو ته یو ورځ ما راټینګ کړو هلکه مې داسې کې ولې څه مسله ده نو ما ته وی جی جو هغه او دغه نه مې خبره کوه ولې تا اودس کې او ماشاءالله او د ښه دینداره کورنۍ سړی ته ولې تښتې ما ته چې ما ته داسې مسله چې د وړو میچازو نه وروستو زمانه قطرې ځي او زه بیا ځم غسل کوم او هغې کې ډېر ټیم لګي زما نه لمونځ قضا شي زه په کور کې مونځ وکړم بیا مې پوه کړو په ترتیب باندې ټیک شو. علي رضی الله تعالی عنه ته چې کوم دی په خپله دغه مسله پېښه شوې وه دا مسله حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته پېښه شوې وه هغه په خپله چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو طرف ته خو سقرې هم و که نه او بل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل وعلا ځان یو روب دا به ورکړی نو لہذا علي رضی الله تعالی عنه چې کوم دی دا بل ملګری ولېږو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تپوس وکړو. یو روایت کې راځي چې علي رضی الله عنه په خپله بیا تپوس کړی دی بیا پیغمبر علیه السلام دا حدیث یې ویلی دی چې ګوره نیم علم چې کوم دی هغه سره پوښتنه ده سوال او تپوس دی نو علي رضی الله تعالی عنه غوندې سړی تپوس کې نو ما